أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د جنگ احزاب کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په حواله ذکر روان وو. تیر خطبه کې په روټۍ کې د برکت معجزه بیان شوې وه، بیان کړې وه. حضور فرمایي ما همدغه شان په کجورو کې د برکت واقع هم ملاویږي. دا لیکلي دي چې لږې شان کجورې وې چې هغو ټولو خلکو چې چا خندق کنستو هغوی خوړلې وې. همدغه د دې تفصیل دغه شان بیان شوی دی چې د غزوه خندق په موقع یو روایت دی چې د حضرت بشیر بن سعد لور بیانوي چې زما مور امره بنت رواحه ماله یو څو کجورې لږې شان کجورې ماله په کپړه کې راکړې وې او دا یې راته ویل چې لورې دا به خپل پلار او ماما له ورکړې او دا ورته به وویل چې دا ستاسو د سهار خوراک دی. وایي ما هغه کجورې ځان سره کې روانه شوم او خپل پلار او ماما مې لټولو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له خوا نه تېره شوم. هغوی راته وفرمیل چې هیڅ نه د تا سره دا څه څیز دی. نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله دا کجورې دي چې زما مور زما پلار بشیر بن سعد او زما ماما عبدالله بن رواحه لپاره رالېږلي دي. رسول کریم وفرمیل چې راکه دا مال راکه. نو هغه کجورې ما د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دواړو لاسونو کې کېښودې او رسول کریم هغه کجورې په یوه کپړه کېښودې او بیا یې په یو بله کپړه هغې باندې خوراکه او یو تن ته یې وفرمیل چې خلک راوغواړه خوړو لپاره. نو هغه ټولو خلکو چې خندق کنلو هغوی راغونډ شو او هغه کجورې خوړل شروع کړې او کجورې زیاتېدې تر دې چې کله ټولو وخوړې نو هغه د کجورې د کپړې د ګوټ نه لاندې را پرېوتې. په خوراک کې د برکت نور واقعیت هم شته. د عبیدالله بن ابي بردن روایت دی، هغوی روایت کوي چې ام عامر اشعلیه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې یو لوښی رالېږلی و چې پکې حیث و او دا یو داسې خوراک دی چې د کجورو د غوړو د پنیر نه جوړیږي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله خیمه کې د حضرت ام سلمه سره وو. حضرت ام سلمه د خپل ضرورت مطابق د هغې نه وخوړو. بیا رسول کریم هغه لوښی بهر راوړو، د هغه لوښي سره بهر تشریف راوړه هغوی او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم منادي خلک د خوراک لپاره راوبلل. نو مخکې د خندق والاو دا وخوړه ان تر دې چې هغوی ماړه شو او هغه د مخکې په شان و لکه تنه هېڅ هم نه کم شوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د سالک د مقام ذکر کوي چېرته چې هغه د خدای دومره قرب ترلاسه کړي لکه څنګه چې اور د اوسپنې رنګ د ځان کې داسې پټ کړي چې په ظاهر نظر د اور نه بغیر بل څه نه ښکاري او دې ته د لقا مرتبه ویل کېږي. د دې په ذکر کې هغوی فرمایي د سالک تعریف هغوی بیانوي چاته چې لقا ملاویږي. هغوی فرمایي چې د لقا په دغه درجه کې ځینې وخت د انسان نه داسې کارونه کېږي چې د بشریت د طاقتونو نه زیات معلومیږي او د الهي طاقت رنګ په ځان کې لري، لکه څنګه
چې زمونږ سید مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په جنگ کې د یو موټی ډک د سنګریزو د کاڼو په کافرانو لړه کړی وو او هغه موټی د دعا په ذریعه نه بلکې د خپل په روحاني طاقت هغې لړه کړی وو خو هغه موټی هغه خدایي طاقت ښودلی وو او د مخالف په فوج داسې خارق عادت اثر د دې پرېوتی وو چې هغې کې یو هم داسې نه و پاتې چې چا په سترګه د دې اثر نه وي رسېدلی او هغوی ټول لکه د ړندو په شان شو او داسې وارخطا شو او داسې پریشاني په هغې کې پیدا شوه چې لکه د بېهوشو په شان د هغوی تښتېدل شروع کړي وو منډې وهلې او دغه قسم نور هم ډېر معجزات دي چې صرف د ذاتي اقتدار په طور رسول کریم ښودلی دي چې ورسره هېڅ دعا نه وه ډېر ځل به داسې کېده چې لږ شانې اوبه چې په یو جام کې به وو یو پیاله کې به وو نو هغې کې به خپلې ګوتې هغوی به داخلې کې او هغه اوبه به زیاتې کې دومره چې ټول لښکر او بیا اوښانو او اسونو به هم هغه اوبه څښلې او بیا به هغه اوبه هم داسې موجودې وي هماغه شان او ډېر ځل به هغوی صرف په درې څلور روټو باندې به لاس کېښودو او په زرګاو چې کوم اوږې تږي به وو د هغوی خېټه به پرې مړه شوه او ځینې وخت به لږ شان پی وو په خپلو شونډو به یې ورله برکت ورکړو او یو ګڼ شمېر خلک وو چې هغه پرې ماړه شو او ځینې وخت به هغوی د کوهي چې کومې ترخې اوبه وي هغې کې به خپل د خولې لعاب واچولو هغه به یې خوږې کې او ځینې وخت سخت چې کوم زخمیان و ژوبل خلک وو هغې باندې به خپل لاس کېښود هغې به یې ښه کړه او ځینې وخت به د کومو خلکو ډیلې به د سترګو د جنګ کې به بهر را پرېوتې وې هغه به په خپل د لاسو برکت بیا سمې کې او داسې نور هم ډېر کارونه هغوی په خپل ذاتي اقتدار کړي وو چې ورسره یو پټ د خدای پاک طاقت هم ګډ وو د خندق د کنلو دوران د منافقانو او د مؤمنانو حالت هم بیان شوی دی د دې تفصیل دغه شان دی چې ابن اسحاق لیکلی دی چې ډیرو منافقانو هم د رسول کریم او د مسلمانانو په کار کې شرکت کې ناراستي ښودلې وه هغوی به لږ شان کار کولو او رسول کریم د تپوس نه بغیر هغوی ته څه وینا بغیر به هغوی به په پټه کور ته لاړه خو مسلمانانو کې به چې چاته کله څه ضرورت راپېښېدو نو هغوی به د رسول کریم په خدمت کې عرض کولو او د تلو اجازت به ترې نه غوښتو دا د مؤمنانو حل و منافقان به بغیر د پوښتنې تله او مؤمنان به په تپوس تله نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم به مؤمنانو له اجازت ورکو او هغوی به چې څنګه خپل حاجت پوره کړو نو واپس به راغله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د جنگ د تیاری چې کوم تفصیل دی هغه هم نور بیان شوی دی په دې کې لیکلی دی چې د روایتونو مطابق د ابو سفیان د لښکر د راتګ نه 3 ورځې مخکې خندق تیار شوی و او اوس د منصوبې مطابق چې کومو ماشومانو او زلمو هلکانو په خندق کې کار کولو هغه د هغو کلاګانو طرف ته ولېږلې شو چېرته چې ښځې د حفاظت په غرض منتقل کړی شوی وې خو د چا عمر چې 15 کاله و هغوی له اجازت ورکړی شوی و چې که هغوی غواړي نو دلته دې پاتې شي یا واپس د کلاګانو ته لاړ شي او داسې زلمي چاته چې په جنګ کې د شاملېدو اجازت ورکړی شوی پای کې حضرت عبدالله بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت ابو سعید خدري او حضرت برا بن عازب شامل وو د ابن هشام د قول مطابق په مدینه کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خپل نائب ابن ام مکتوم مقرر کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د صلا غر مخه ته قیام فرمایلی وو صلا چې کوم دی دا د مدینې نه د شمال طرف ته یو غر دی چې نن سبا د مسجد نبوي نه تقریبا 1500 میټره په فاصله دی دا بیانېږي دا غر دوی په خپل شا ساتلی وو خندق مخې ته جوړ کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لښکر عملته وو او رسول کریم د سرمنې خیمه هغوی لپاره د سرمنې خیمه لګولی شوې وه د مهاجرو جنډه حضرت زید بن حارثه او د انصارو جنډه حضرت سعد بن عبادله ورکړې شوې وه
د مسلمانانو د شمیر باره کې مورخین ډیر مختلف روایتونه بیانوي. د چا په خیال دا شمیر 900 نه زیات نه و، او د چا خیال دا چې 200 و دا شمیر، او د چا په خیال 2000 او د چا په خیال 3000 و. مختلف بیانونه دي د شمیر باره کې د مسلمانانو. نو دغه شمیر بیانولو کې مورخینو ته ډیر ګرانه سره د مورخین مخ وو، او چې کله هغوی د شمیر ذکر کوي نو یو روایت له ترجیح ورکوي او باقي روایتونه هغوی غلط ګرځوي. خو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه ډیر په فراست په ځای د دې چې چاته غلط وي د دغو ټولو روایتونه هغوی تطبیق کړی دی او بیان فرمایي چې دا ټول یو بل سره مطابقت لري. څنګه هغوی فرمایي چې په دغه موقع د مسلمانانو د لښکر د شمیر باره کې په مورخینو کې ډیر اختلاف دی. ځینو خلکو د دغه لښکر شمیر 3000 لیکلی دی او ځینو 1200 1400 او ځینو 200 لیکلی دی. دا دومره لوی اختلاف دی چې دې تاویل په ظاهره ګران معلومیږي او مورخینو دا نه دی حل کړی. خو حضور فرمایي چې ما دا حقیقت بیا مونتو هغه دا چې دا درې وړه قسم چې کوم روایتونه دي دا سم دي. دا ویلی شوي دي چې په جنگ احد کې د منافقانو د واپس راتلو نه پس د مسلمانانو لښکر صرف په 200 کسانو مشتمل و، او جنگ احزاب د دې نه صرف 2 کاله پسته شوی و، او په دغه موده کې یوه لویه قبیله داسې نه وه چې اسلام یې قبول کړی وي او مدینې کې راغلي وه آباد شوي وي. نو د 200 کسانو یکدم 3000 کېدل دا قیاس جوخته خبره نه ده. دا ممکنه نه چې دا 200 کسان چې کوم دا یکدم 3000 شو په داسې حال کې چې بهر نه څوک نو راغلي. خو بل طرف ته دا خبره هم د قیاس جوخته نه ده چې احد نه 2 کاله پس چې باوجود د دې چې اسلام ترقی کولو د جنگ چې کم قابل مسلمانان هغه هماغومره وو لکه څومره چې د احد په وخت کې وو، څه نه څه شمېر به زیات شوي وي. نو دغه دواړو تنقیدونو نه پس د هغه روایت سم معلومیږي چې د جنگ قابل مسلمانان د جنگ احزاب په وخت 1200 وو. اوس دا سوال چې بیا چا 3000 او چا 200 لیکلي دي، نو د جواب دا دی چې دا دوه روایتونه په بیلو حالتونو کې او د نظریو ماتحت بیان کړی شوي دي. د جنگ احزاب 3 برخې وي. یو برخه خو هغه وه چې کله کومه د دشمن چې مدینې ته لا نو راغلی او خندق چې کله کنسل کېدو، په دغه کار کې کم از کم د خاورو اوچتولو کار ماشومان هم کولی شو. ځینې ښځې په دې کار کې ځینو ښځو په دغه کار کې مدد ورکولی شو. او تر څو چې د خندق د کنلو کار و نو د مسلمانانو تر څو چې د کار د خندق د کنلو و نو د مسلمانانو لښکر شمیر هغه وخت تر 3000 و، او په دې کې ماشومان هم شامل وو، صحابیات هم شامل وو. او د صحابیاتو جوش چې موږ ګورو نو موږ دا ویلی شو چې په دغه شمیر کې څه ښځې هم به شاملې وي چا چې د خندق د کنستو کار خو نه کولو، خو چې کوم اضافي کارونه یې کې هغې برخه اخیسته. حضور فرمایي دا زما خیال نه دی بلکې دا تاریخ هم زما د دغه خیال تصدیق کیږي. نو دا لیکلی شوي چې کله د خندق د کنلو کار راغلو ټول هلکان راغونډ کړی شو، او ټول سړي که واړه وو که لوی وو که ماشومان وو هغوی په دغه کار کې مدد ورکولو. او چې کله دشمن راغلو جنگ شروع شو، رسول کریم هغه ټول هلکان چې د 15 کالو نه واړه وو هغوی ته د تلو حکم ورکړی و، چې کم د 15 کالو شوي وو هغوی له اجازت ورکړی چې هغوی که غواړي نو ایثار دي شي او که غواړي نو لاړ دي شي. نو دغه روایت نه دا معلومیږي چې د خندق چې کوم وخت کنستل کېدو نو هغه د مسلمانانو شمیر زیات و او د جنگ په وخت کم شوی و، ځکه چې د نابالغه هلکان چې واپس نابالغو له د واپس تلو حکم ورکړی شوی و. نو چې په کومو روایتونو کې د 3000 ذکر راځي هغه د خندق چې کوم وخت د کنستل کېدو د هغه وخت شمیر دا ښیي چې پکې وړوکي ماشومان هم شامل وو. لکه څنګه چې ما په نورو جنگونو قیاس کړی د نتیجې مې راویسته ده چې څه ښځې به هم وي، ځکه چې د باقي جنگونو د روایتونو نه هم دا ملاویږي چې هغې کې به ښځې شاملې وي. خو د 1200 شمیر د هغه وخت دی چې کله جنگ شروع شو صرف بالغ چې کم سړي و هغه پاتې وو. اوس دا سوال چې په دریم روایت چې کم د 200 سپایان ښیي نو دا هم سم دی
د 3000 نه تر 1200 پورې هم ومنل خو زدا کتل پکار دي چې آیا 200 والا چې کم روایت دغه سم دی نو دی جواب دا دی چې دا روایت ابن اسحاق بیان کړی دی چې ډېر معتبر مورخ دی ابن حزم په شان زبردست عالم هم د دې ډېر په زور تصدیق کړی دی نو دې باره کې شک نشي کېدی نو دا هم صحیح وي او د دې تصدیق داسې کېږي چې د تاریخ چې نور موږ تحقیق کوو معلومیږي چې د جنگ دوران د چې کوم د بنو قریظه کافران وو چې کوم بنو قریظه خلک وو د کافرانو لښکر سره ملاو شوي وو هغوی دا اراده کړې وه چې په مدینې باندې به ناڅاپه حمله کوي او د دې نیتونو چې کوم راز و هغه مخې ته راغلی و نو رسول کریم د مدینې د هغه ځای هغه طرف حفاظت هم ضروري ګڼلی چې کوم طرف ته بنو قریظه وو او دا طرف مخکې په دغه خیال بې حفاظته پرېښودلی شوی چې بنو قریظه زموږ اتحادیان دي او دشمن به نه پرېږدي دې طرف نه نو تاریخ نه معلومیږي چې کله د بنو قریظه د غدر حل معلوم شو د هغوی د بیلیدو حل چې کله معلوم شو د دوکې حل چې معلوم شو نو چونکې ښځې د بنو قریظه په اعتبار په هغه علاقه کې ساتل شوی وي چېرته چې د بنو قریظه قلاګانې وي نو هغوی بغیر د حفاظت نه وي بیا نو بیا رسول کریم د هغوی حفاظت هم ضروري وګڼلو او دوه لښکرونه د مسلمانانو هغوی تیار کړ او کم طرف ته کم ځای کې چې ښځې ایسارې وي نو هغو دواړو برخو باندې هغوی مقرر کړه او مسلمه ابن اسلم هغوی 200 صحابه ورکړي وو ځای کې مقرر کړي وو زید بن حارثه له 300 صحابان ورکړي وو 300 صحابه ورکړي وو بل ځای کې هغوی مقرر کړي وو او حکم ورکړو چې لږې وقفې نه پس به په اوچت اواز تکبیر وایي چې معلومه شي چې ښځې محفوظې دي نو په دغه روایت زموږ دا ګرانه چې 200 سپایان په خندق په جنگ کې ابن اسحاق ولې ویلي دي نو دا خبره زموږ دا ګرانه حل شي ځکه چې 1200 سپایان چې کله 1500 سپایان د ښځو حفاظت لپاره ولېږلي شو نو د 1200 چې کوم لښکر هغه بیا صرف د 200 پاتې شو دغه شان د جنگ خندق د سپایانو د شمیر باره کې چې کم ډېر سخت اختلاف په تاریخ کې موجود دی هغه حل شي د مشرکانو د مدینې ته رسیدو او د نه پس چې کوم حالات د دې تفصیل بیان شوی دی چې د ابو سفیان په قیادت کې د مکې قریش او نور قبیلې د نورو قبیلو فوج مدینې ته رسیدلې وو د مدینې نه غیر چاپیره هغوی ډیرې اچولې وې او د دې تفصیل مرزا بشیر احمد صاحب داسې بیان کړی دی چې کم زیات 6 ورځو کې یا د یو روایت مطابق 6 ورځو د سهار د ماښام د مسلسل مهنت نه پس دا اوږد خندق تر تکمیل ورسېدو او دغه غیر معمولی مهنت او مشقت په وجه صحابه بیخي ستړي شوي وو خو یو طرف ته دا کار ختم شو بل طرف ته د یهودیانو د عربو د مشرکانو لوی لښکر د خپل د شمیر او د طاقت په نشه کې مخمور مدینې ته ورسېدو ټولو نه مخکې ابو سفیان د احد د غر طرف ته ورغلو خو هغه ځای هغه ولیدو چې ویرانو سنسان دی بیا د مدینې د هغه طرف ته ورمخکې شو چې په ښار باندې د حملې لپاره ټولو نه مناسبه وو خو د هغې مخې ته اوس خندق کنلی شوی وو او چې کله د کافرانو لښکر هلته ورسېدو نو هغوی په خپله لاره کې د خندق په شان خنډ ولیده نو دوی ټول ډېر حیران او پریشانه شو او په دغه خبره مجبور شو چې د خندق نه په دې غاړه په کلاو میدان کې هغوی ډېره جوړه کړي خپله او بل طرف ته د کافرانو د لښکر د راتګ خبر چې رسول کریم ته ورسېدو نو هغوی هم د 3000 مسلمانانو سره د ښار نه راووته او د خندق سره جوخت ښار او د خندق ترمنځ د چې کوم سله نومې غر و هغه خپل شاته پرېښودو هلته هغوی ډېرې واچولې او چونکې خندق زیات پلن نه و او ځینې برخه د دې یقینا داسې وې چې مضبوطه او چې کوم هوښیاره سپایان و هغوی وردانګلی شو پې او ښار طرف ته راتلی شو نو د مدینې د هغه دو طرف اطراف چې چېرته لا خندق نه و او صرف د کورونو د باغاتو او بې ترتیبه د غرونو خنډ و نو د هغې حفاظت هم ضروري و چې که دشمن د هغه طرف نه راشي مو چېرته
کورونو ته نقصان ونه رسي یا په سبل څه حکمت لګو کسانو په قطارونو کې په خار باندې حمله ونه کړي. نو ځکه رسول کریم صحابه په مختلف دستونو کې په مختلفو دستو کې تقسیم ک رسول کریم صحابه په مختلفو دستو کې تقسیم ک او د خندق په مختلفو برخو باندې او د مدینه چې کوم نور اړخونه وو نو هلته په مناسبو ځایونو کې په پیرې باندې هغوی د پیرې لپاره چوکۍ قایم کړي او تاکید ورته وفرمیل چې که شپې که ورځ هیڅ کلم دې په یو وخت کې نه دا پیره غافلېدو ته پرېنښودی شي. او بل طرف ته چې کافرانو دا ولیدې چې د خندق د خنډ په وجه د کلاو میدان کې باقاعده جنگ یا په ښار باندې عامه حمله ناممکنه ده، نو هغوی محاصرې په رنګ کې د مدینې نه ګیر چاپېره هغوی دغې محاصره وکړو. د خندق چې کومې کمزورې برخې وې د هغې نه د فایده پورته کولو په د موقع په تلاش کې وو هغوی بیا. بهرحال چې کله خندق پار کولو کې دی ناکامه شو نو بیا نور هغوی سازشونه شروع کړو. د دې تفصیل په تاریخ کې داسې بیان شوی دی چې مشرکانو چې د مدینې د څلورو طرف ته محاصره خو باوجود پوره کوشش نه هغوی د خندق یو ځای عبور نه کړی شو او نه په مسلمانانو باندې هغوی واضح حمله وکړی شوه. نو دغه بېوسۍ کیفیت چې ابوسفیان ولیده نو او د بنو نذیر چې کوم سردار و هوی بن اخطب نو هغوی یو سازش جوړ کړو چې د مدینې دننه موجود چې کوم یهودي قبیله د بنو قریظه هغه د څرنګه په دې تیار کړی شي چې هغوی د مسلمانانو سره چې کومه معاهده وی کړې د هغه د ماته کړي او موږ سره د میلاو شو د مدینې دننه په هغوی باندې حمله وکړي. نو په دغه خطرناکه سازش له عملي جامه اغوستو لپاره هوی بن اخطب د بنو قریظه سردار کعب بن اسد قرظي له راغلو او چې کله هغه د هوی د راتګ خبر واورد نو قلعه دروازه بنده کا. هوی ته نه د دننه راتلو اجازه وغوښته نو هغه د دروازه کلاولو نه انکار وکړو. هوی ورته آواز وکړو چې کعبه تباشي دروازه پرانیزه. خو کعب ورته وویل چې ته منحوس یې، ما محمد صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې ده او زه به دا نه ماتوم او ما همیشه هغې لیدلي دي چې هغوی رښتینې دي او د معاهدو هغوی پاسداري کوي. یو طرف ته خو هغه دا بیان ورکړو خو بیا مخکې بیا وروسته بدل شو. بیا هغه وی چې دروازه کولاوه که زه تا سره څه خبرې کول غواړم نو کعب ورته وویل چې قسم په خدای زه به داسې ونه کوم. خو څه تکرار نه پس آخر کعب هغه ورته دروازه پرانیسته نو هغې ورته وویل چې ته تباشي زه ما تاله یو ډېر لوی لښکر راوړی دی د خلکو او د قریشو چې کوم سرداران دي هغه مې تاله راوستي دي. او بیا ورته د ټولو قبیلو تفصیل وښودلو چې خپل فوجونه هغوی را روان کړي دي د مدینې نه څلورو طرف ته هغوی ولاړ دي د مسلمانانو محاصره کړې ده. او ورسره دا هم وایي چې موږ په یو بل سره ښه پوخ لوز کړی دی چې موږ به اوس دلته نه محمد صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو د ختمولو نه بغیر به واپس نه ځو او موږ به کامیابه شوي هم وي. خو که زموږ په لاره کې دا خندق نه وي راغلی. خو دا ټولې خبرې چې د بنو قریظه سردار کعب واورېده خو نو بیا هم هغه معاهده ختمولو باندې تیار نه شو. هغه دا چې قسم په خدای تا ماله د زمانې د ذلت یو داسې وریځ راوړې ده چې پکې اوبه نشته بلکې صرف اواز دی پکې، تندر دی پکې او بل پکې سیز نشته. نو یا هویست ته تباه شي چې ته ما په خپل حل پرېږده ځکه چې ما محمد صلی الله علیه وسلم همیشه رښتونې لیدلي دي او وعده هغوی پوره کوي. بار هغه هم دا ویلي چې رسول کریم رښتونی دی او وعده پوره کوي، نه په موږ څه جبر کوي نه زموږ په دین کې څه قسم مداخلت کوي. هغه زموږ بهترینه ګاونډی دی. نو ته واپس شه. اصلا چې زموږ هم هغه حشر شي لکه څنګه چې زموږ مخکې نه چې کوم خلک و دغوی شوي وو. خو هوی بن اخطب هغه کعب لمسولو او دا یې ورته وی چې د خپلې د قبیلې او د بنو قینقاع د غمونو د مصیبتونو ذکر ورته کولو او دا ورته وی چې ټول تکلیفونه هغوی ته د مسلمانانو په وجه ملاویږي لګیا دي. او آخر هغه کامیابه شو د کعب زړه په نرمولو کې. آخر کعب هم دغه په خبرو کې راغلو او چې کوم د هغه د عهد شکنۍ فطرت هغه په غالب شو او هغې ته هغه وویل چې ښه که زه ستا خبره ومنم او که قریش او غطفان واپس لاړه او محمد صلی الله علیه وسلم ونه وجلی شو نو بیا به زموږ څه جوړېږي. نو په هغې ورته په دې وویل چې ته مه پریشانېږه، په داسې صورت کې به زه تا سره ستا قلعه کې داخل شم
او کم مصیبت چې پتا راځي هغه په مام راځي. دغه ټولو خبرو نه پس آخر کعب بن اسد رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کومه معاهده کړې هغه ماته کا. او په دغه موقع د کعب ملګری عمرو بن سودا هغه ته نصیحت وکړو، هغه دغه بد کار نه وویرولو او رسول کریم سره چې کوم دغه په خلوص هغه ورته ور په یاد کوته وي چې کته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدد نه کې نو بیا هم هغه او دغه دشمنان پرېږده، خو لوز ماته او د مخالفانو مرسته مکوه. خو هغه انکار وکړ. نو دا صورتحال چې ولیدو نو د بنو قریظه او څو خلکو نیک فطرته یهودیان هغوی رسول کریم له ورغله او اسلام قبول کو. حضرت عمر بن خطاب ته د بنو قریظه د هچکنه خبر ملاو شوی وو او هغوی رسول کریم خبر کړي نه. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سعد بن معاذ او سعد بن عباده ولېږل. دا دواړه د خپل قوم سردارانو او دوی دوه سره عبد الله بن رواحه او خوات بن جبیر هم لېږلي وو. او د یو روایت مطابق ورسره اسید بن حزیر هم دوی لېږلي وو او ورته فرمایلی چې تاسو ورشي وګورئ چې دغه کام باره کې چې کوم خبر مونږ ته رارسېدلی دی دا رښتونه دی او که نه، او که خبر رښتیا دی نو د ټولو خلکو مخې ته به دا خبر راته نه کوي بلکې په اشاره به راته وایي چې زه خبر شم چې دا خبر رښتونه دی. او که هغوی په دغه معاهده قایم وي او دا خبر د دروغ وي نو په اعلان دا خبره به راته د ټولو په مخ کې وکړي. نو دا وفد بنو قریظه له ورغلو او چې کله د کعب او دغه ملګرو سره خبره وشوه نو د هغوی رویه بیخي بدله وه. او کعب ته چې ویلی شو چې تا محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره معاهده کړې ده نو هغه ډېر په حقارت ووی چې څوک رسول هیڅ معاهده نشته زموږ چا سره. ما دغه معاهده داسې ختمه کړه ماته کړه لکه څنګه چې د څپلو تسمې ماتولی کېږي. او د روایتونو مطابق په دغه موقع د دوه ډلو ترمنځ سخت کلامي هم شوی وه. برحال دا وخت واپس راغلو په اشاره هغوی خبرې وکړې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې عرض وکړه هغوی، خو داسې اعصاب ماتونکي او حواس ختمونکي لمحاتو کې هم رسول کریم د څه وخت خاموشۍ نه پس وفرمیل هېڅ سرپغو نه شو. نو هغه یعنی که یو عام تن وي نو اعصاب به ختم شوی وي، خو هغوی فرمیل چې ابشروا یا معاشر المؤمنین بنصر الله تعالی و عونه، یعنی یا د مسلمانانو ډلې د خدای پاک مدد او نصرت سره دغه په مدد او نصرت خوشاله شي. بیا هغوی فرمیل چې زه یقین لرم چې وخت به راځي چې زه به د خانه کعبه طواف کوم او د هغه کونجۍ به ما زما په لاس کې و کیسر او کسرا به ضرور وجلی کېږي او د دې مال به د خدای پاک په لاره کې خرج کېږي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بنو قریظه د غدارۍ په لړ کې بیانیې لیکي چې ابو سفیان دا چل جوړ کړی و چې د بنو نظر قبیلې یهودي رئیس حیي بن اخطب ته دا هدایت ورکړی چې هغه د شپې په تاریکۍ کې د ورشي د بنو قریظه د قلعه طرف ته او د دې مشر کعب بن سعد سره د ملاو شي او هغه د ځان سره د ملاولو کوشش وکړي. نو حیي بن اخطب موقع چې بیا مونږ ته نو د کعب کور ته ورسېده په سر کې، خو کعب دغه د خبره اورېدو نه انکار وکړ او ورته ویې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره زموږ لوزونه دي او ما هغوی همیشه خپل لوزونه پوره کړي دي نو ځکه زه به هغې سره غداري نه کوم. خو بیا حیي هغه ته داسې لوزونه ورسره وکړه د مستقبل او د اسلام د تبعه ورته داسې یقین وروستو چې هغه خپل دا لوز چې موږ چې اسلام څو پورې ختم نه کړو مدینې ته به واپس کېږو نه هغه یې دومره په شدت بیانه کړه چې آخر هغه راضي شو. او دغه شان د بنو قریظه طاقت وزن هم د هغې په پله کې شامل شو. دا چې کومه مخکې نه ډېره درنه وه، یعنې د کافرانو شمېر خو مخکې نه زیات و او یو پکې اوس نور هم وزن پرېوتو د یهودیانو د هیات شکنۍ. رسول کریم چې کله د بنو قریظه د دغه خطرناکه غدارۍ نه خبر شو نو هغوی خو مخکې خو 2-3 ځله پټ زبیر بن العوام د حالاتو د
پوښتنې لپاره لېږلي وو. بیا په باضابطه ډول هغوی د اوس او د خزرج قبیلې مشران سعد بن معاذ او سعد بن عباده او ځینې نور بااثره صحابه د یو وخت په طور د بنو قریظه طرف ته روان که. ورته دا تاکید وفرمیل چې که څه تشویشناکه خبر وي نو چې واپس راشي نو په ښکاره د دې اظهار ونه کوي بلکې اشارې نه به کار اخلي چې خلکو کې تشویش پیدا نه شي. او دا خلک چې کله د بنو قریظه کورونو ته ورسېده او د هغې رئیس کعب بن اسد له ورغله نو هغه بدبخت دې سره ډېر په مغرورانه انداز کې ملاو شو او د دواړو سادانو له طرفه د معاهدې چې ذکر وشو نو هغه او د هغه قبیلې خلک په غوسه کې هغوی ته وایي چې زه محمد صلی الله علیه و وسلم او زموږ ترمنځ هېڅ معاهده نشته. دا الفاظ چې صحابه واورېده نو هغوی هلته نه راپاڅېده. سعد بن معاذ او سعد بن عباده رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او په مناسبه طریقه هغوی د حالاتو نه خبر کړ. حضور فرمایي چې ځینې زموږ زلمي دا سوالو کې د غیرو خبرې چې اوري چې په بنو قریظه باندې هغه وخت دا ظلم ولې شوی و نو هغوی معاهده ماته کړې وه نو ځکه هغوی له د دې سزا ورکړی شوی ظلم پرې نه و شوی د رسول کریم له طرفه په هغوی. بهرحال دې باره کې نور هم تفصیل شته او حضرت مسلمو ډېر په تفصیل دا بیان کړی دي. د دې بیان به انشاءالله آینده کوم. نن د خدام الاحمدیه اجتماع هم شروع کېږي لګیا ده. خدام د دې نه ښه پوره فایده پورته کولو کوشش دی کوي. د موسم پیشګویي خو همدا ده چې کیدای شي چې بارانونه به کېږي خو بهرحال خدای پاک د فضل وفرمایي او په ارام د دې پروګرامونه وشي. په دغه ورځو کې د روحاني او علمي معیارونو د زیاتولو کوشش دی کوي خدام. د کومو دعاګانو او د درود طرف ته ما پام ګرځولی و چې کوم تحریک مې کړی و نو په دغه ورځو کې د هغې طرف ته هم خاص پام لرئ او همیشه دا وایئ خدای پاک د هر قسمه شیطاني حملې نه د هر څوک بچ وساتي. حضور فرمایي چې ځینې غیبي جنازې به هم کوو نن د دې ذکر به وکړم. د هغوی لومبی ذکر دی د مکرم حبیب الرحمن زیروي صاحب د ربوي چې په تېره ورځو کې د 83 کالو په عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل دی موسی و واقف زندگی و. د والد نامه صوفي خدا بخش زیروي و د دې د والد نامه او د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد صوفي نو پلاس بیت د بیت سعادت ترلاسه کړی و. حبیب الرحمن زیروي صاحب ابتدایي تعلیم ترلاسه کړی او بیا د پنجاب یونیورسټۍ نه په لایبرري ساینسز کې MSc کړی و او په کال 1981 کې هغوی ژوند وقف کړی و او د دوی وقف منظور شو او بیا دوی اسسټنټ لایبرریان په طور د دوی تقرر شوی په کال 1981 کې. بیا 3 کاله د خلافت لایبررۍ د انچارج په طور دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. بیا د دوی تقرر په نظارت ارشاد کې شوی و. بیا طاهر فاونډیشن کې د دوی تقرر شوی و او دا وخت دوی نائب ناظر دیوان په طور د خدمت توفیق ترلاسه کولو. په خدام الاحمدیه کې په مختلفو خدماتو دوی ته موقع ملاوه شوی و. محتمم په طور په انصار الله کې مرکزی قائد په طور دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. دوی ډېر په محنت د حضرت مسلم موعود چې کوم بیان فرموده سیرت د حضرت مسلم موعود هغه په د مختلفو کتابونو نه راغونډ کړی و. یو کتاب کې هغوی مرتب کړی و چې تذکار مهدي په نامه دا چاپ شوی دی او دې نه علاوه په مختلفو ګڼ شمېرو مسوداتو دوی کار کولو چې پکې مختلفو مرحلو کې دي ځینې او خدای پاک دوی له یو زوی او 2 لوڼه ورکړی وي. خلافت سره د دوی ډېر تعلق و. ډېر خاموش طبیعت دوی لرلو او خپل کار سره به کار ساتلو. کم خدمت به چې ورته وسپارلی شو نو په ښه طریقه به پوره کولو. همیشه د وقف حق پوره کړی دی او په جنون کار کړی دی. ډېر خوشمزاجه شخصیت دی لرلو. خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. د دې
ماشومانو له دې هم د دې په نیکو باندې قایمېدو توفیق ورکړي. بل ذکر دی د ډاکټر سید ریاض الحسن صاحب، دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. د خدای پاک په فضل موسی وو، د بریګیډیر ډاکټر ضیاء الحسن صاحب زوی وو. دوی ژوند وقف کړی وو او د ډاکټر په تور باندې دوی خدمت ترسره کول. د وړوکې عمر راسې دوی د جومات خدمت کولو. د مجلس نصرت جهان د لاندې تقریبا 20 کالو نه زیات دوی یوګنډا، کینیا، ګیمبیا او پاکستان کې دوی ښه پوره خدمت کړی. دا توفیق ورته ترلاسه شوی. په کینیا کې د ډېرو کلونو خدمت نه پس هغوی د سپیشلایزیشن او د جنرال سرجن ټریننګ لپاره پاکستان نه کینیا ته دوی دغه سپیشلایزیشن لپاره د پاکستان اجازه غوښتې وو، هلته نه تللي وو. بیا ډېرې میډیکل ډپلومې او سرټیفیکیټونه دوی ترلاسه کړي وو. په میډیکل یونیورسټۍ کې د ډاکټرانو ته د اناټومي ښودلو توفیق هم دوی ته ترلاسه شوی وو. ښه لایق ډاکټر وو. د ګیمبیا چې کوم مقامي طلبه وو د هغوی مالي مدد به هم دوی کولو، د هغوی تعلیم به هغوی سپانسر کولو او کار لټولو کې به د هغوی مدد کولو. د غریبانو د حاجتمندو مالي امداد لپاره به هر وخت تیار وو. یو خوبي د دې کې دا هم و چې ډېر دعاګو تهجد ګزاره وو. د ځوانۍ راسره تهجد عادت دوی لرلو. او د دوی چې کوم پیژنګلو خلک دي هغوی لیکي چې ډېر خوش مزاج، د مریضانو سره ښه رښتونی شفقت لرونکي، همدردي او مینه کوونکي دوی وو. محنتي وو، پرجوش وو، خدای پاک باندې دوی توکل لرلو، دعاګو وو او خلکو باندې سره د مینې یعنې د شفقت للناس دوی پیکر وو. او د دوی په شخصیت کې کسر نفسي، عاجزي او د خدمت به ډېره زیاته جذبه وه. ډېر خوش اخلاقه وو. د واقفین زندگی به دوی ډېر احترام کولو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. دریم ذکر دی د مکرم پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب د ربوی چې تېرو ورځو کې د 80 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی هم د خدای پاک په فضل موسی وو. قریشي عبدالغني صاحب د ربوی دوی زوی وو. د دې په خاندان کې احمدیه د دې د نیکه حضرت میاں قطب الدین صاحب افغولي کې ضلع ګجرات او د پلار د مور له طرف نیکه حضرت مولوي محمد عثمان صاحب چې د ډېر غازي خان امیر جماعت وو، د هغې په ذریعه شوی وو. جلیل صادق صاحب په پولیټیکل ساینس کې هم کړی او بیا په کال 1964 کې تعلیم الاسلام کالج کې استاد مقرر شوي وو. په کال 1966 کې بیا دوی په انګریزۍ کې هم کړی او بیا باقاعده د دوی تقرر په تعلیم الاسلام کالج کې د انګریزۍ په شعبه کې شوی وو. مسلسل 9 کاله پورې باقاعده دوی د تدریس خدمت دوی کړی دی. د تدریس په شعبه کې دوی خدمات ترسره کړي دي. حضور فرمایي چې زه هم د دوی شاګرد پاتې شوی یم. کالج کې ډېر خاموش طبع او ډېر په مینه سبق ښودونکي استاد وو. شاګردانو سره به دوی ډېر ښه تعلق وو، عزت به دوی کولو د شاګردانو. د ریټایرمنټ نه پس کال 2003 کې دوی ژوند وقف کړی وو. د دوی تقرر د صدر انجمن احمدیه په ترتیب او ریکارډ په شعبې کې د انچارج په طور شوی وو، چېرته چې هغوی نایب ناظر وو. مجلس خدام الحمدیه کې د محتمم په طور دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی دی په مختلفو ځایونو کې. صدر مجلس صحت پاکستان هم دوی وو. بیا کال 1983 نه دوی په مرکزی قضا کې په پاکستان کې قاضي هم وو. د خپل د مالیې د صدارت توفیق هم دوی ته ملاو شوی دی. 2 لوڼه او یو زوی د دوی. د دې باره کې لیکونکي لیکي او ډېر صحیح وایي چې ډېر نفیس طبیعت دوی لرلو، درویش صفت انسان وو. اکثر به خاموشي د دوی خوښه وه، خو چې کله به دوی خبرې کولې نو ډېر په سوچ او په پوهه به خبرې کولې او د کردار ډېر صفا وو او بردبار وو. د هیچا په کار کې بې ځایه مداخله دوی نه کولو. چېرته به چې حاجت و نو ښه مشوره به دوی ضرور ورکولو. د نیکو کارونو حوصله افزایي به یې کوله. چېرې به هم چېرې به چاته چا نه ورته تکلیف ورسېدو نو ګیله به یې نه کوله. ډېر صابر، شاکر او قانع شخصیت دوی لرلو. د حاجتمندو به یې په خاموشۍ او په پټ لاس مستقل مالي امداد کولو. خلافت سره ډېر جبر تعلق و. باقاعده به خطونه دوی لیکل.
خپل کورني تعلقات هم د دوی ډېر خوشګوارو په کور کې اهلیې سره او د مور پلار هم دوی خدمت کول د هغې حق به هم پوره کولو بلکې لیکي چې د دوی به د وروڼو خویندو هم ډېر خیال ساتل او فرض به یې ګڼل او د هغوی خدمت به یې کولو بل ذکر دی د مکرم ماسټر منیر احمد صاحب د جنگ دی هم په تیرو ورځو کې د 82 کالو عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون دوی هم د خدای پاک په فضل موسی وو د دوی والد میاں غلام محمد صاحب په کال 1913 کې د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ بیعت کړی وو ماسټر صاحب پیدایشي احمدي وو په خدام الاحمدیه او په انصار الله کې تر سلويختو کالو پورې د خدمت موقع دوی ته ملاوه شوې وه د ضلع قاید پاتې شو ناظم د ضلع پاتې شو د جنگ بیا چې کله چینیوټ ضلع شو نو دوی هلته هم وو ډېر مخلص او فدایي د سلسلې خادم وو او نافع الناس وجود د دوی وو د پرایمري سکول استاد په طور په جنگ کې دوی نوکري کړې وه او په زرګاو د دوی شاګردان دي چې د دوی ډېر عزت او احترام کوي د خلکو به ډېر پکارېده سرکاري دفترونو کې تلو دپاره دوی خاص طور باندې احمدیانو به کارونه کول صرف دا نه چې د هغوی مرسته به یې کوله بلکې خپل کور ته به یې راوسته او مېلمستیا به هم د هغوی کوله د عامو تعلقاتو دایره د دوی ډېره فراخه وه او دا ټول تعلقات به دوی جومات او د جومات د خلکو د خدمت لپاره به استعمالول دا نه چې ذاتي فایده به یې ترې نه پورته کوله که اسیران که جماعتي و که غیر جماعتي د هغې د بهبودو د خدمت لپاره به دوی همیشه تیار وو د جیل خانو اهلکاران چې کوم هغوی سره به ذاتي تعلقات وو او دغه په وجه به جماعتي چې کوم اسیران د هغوی د بهبود کار به ترې نه هغوی اخیستو په جیلونو کې به سهولتونه فراهم کولو په حواله د هغوی ډېر وسیع رابطې وې چې کله حضور فرمایي موږ جیل کې وو زه زما ملګري نو زموږ هم ډېر خدمت کړی دی په دغه موده کې د جیلر سره د دې د ذاتي تعلقاتو په وجه او ډېر سهولتونه ځینې دوی موږ له مهیا کړي وو چې کوم عامو قیدیانو ته نو مهیا او د خدای پاک په فضل دا نه چې د یو خاص تن به خدمت کوي که څوک غریب و احمدي که مالداره د هر چا خدمت لپاره به دوی هر وخت تیار وو او په عمومي طور د قیدیانو د بهبود لپاره به دوی کار کولو قادیان سره هم دوی ډېره مینه کوله تقریبا هر کال به دوی قادیان جلسې ته تله او هلته به په ډیوټۍ کې دوی شاملېده او د خپل د ضلعې چې کوم مرکزي نمایندګان وو د هغې به چې کله په دورې تله ضلعې ته نو هلته به هم هغوی سره دوی ښه پوره مرسته کوله په دې باندې یو مقدمه هم جوړه شوې په کال 1988 کې د پفلیټونو د تقسیمولو خو بیا بهرحاله خارجه شوه خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او درجات دې ورته اوچت کړي اولاد نه و د دوی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر